جماعت کې خو اتن خپله ګډه کوي اهل حقو پسې بدوایي خطا کوي شرمنده شي بریلیه ترتیدا کوي اهل حقو پسې بدوایي خطا را کړي وو دغسې نازولي مرشد اله العالمین را کړي وو بس اله العالمین واخسي اله العالمین د هغه دنیا ورته ښایسته کړي موږ د الله بلاکې تصدیق هم سره یو ځای کومه عقیده چې شهید شیخ الاسلام غلام حضرت غلام تقبله الله موږ ته ښولې ده ما د الله په ذات قسم په مسجد کې ولاړ یم که زموږ د علم موافق یوه ذره شک و شبهه پکې کومه عقیده چې شهید شیخ الاسلام غلام حضرت غلام تقبله الله موږ ته ښولې ده ما د الله په ذات قسم په مسجد کې ولاړ یم که زموږ د علم موافق یوه ذره شک و شبهه پکې یوه ذره دغسې پاکه صافه نچوړ لارې موږ ته راایستلې ده د هرې فتنې څخه یې ساتلي موږ ته دغسې یو لار وښول چې دغه لار موږ ته یې میزان او ترازو کښېښوي چې دغه ترازو دي خپلې غاړې خلاص موږ ته یې میزان او ترازو کښېښوي چې دغه ترازو دي خپلې غاړې خلاصې کړلې پر دغه دین باندې الله بلاکې ته خپل ځان او خپل سر قربان کړي الله دې د قرباني قبول کړي موږ دې الله په لار امین هغه لار څنګه کیسه امین هغه لار څنګه کیسه هغه چې څه درته ویلي دي بیانونه یې اوري زه خپل په علاقو کې بلوچستان کې همیشه خلکو ته وایم هم ګوري که عقیده پاکه غواړئ چې پاکه عقیده مو وساتل داسې بیانونه دي چې ام عالم کار ځینې اختلی سي امي سړی ځینې اختلی سي امي شیخ مرشد اختلی سي هغه چې کومه لار ښولې ده بس هغه موږ ته د حق لار ده کومه لار ښولې ده بس هغه موږ ته د حق لار ده هغه نیکه لار وه د هغه لارې روان سئ د هغې لارې دې پاته انشاءالله ډېر شاګردان لري زما ضرورت دې ته سته رانه زه خو له هغه خلک چې شاګو حقاني حق پرسته خلک دي هغه د شهید شیخ غلام حضرت غلام تقبله الله علمیت د هغه حقانیت د هغه تقوا د هغه نیکي هغه ټولو ته مسلمه ده هغه ټولو ته قبوله خو بیا هم که چېرې نه وي زما ضرورت پېښ دي نو موږ د هغه ځای څه په هغه ځای ته راغلي ما درته اوس هم وایو چې د هغه مبارک کومه عقیده وه د هغې عقیدې دې پاته موږ ولاړ چې د هغه مبارک کومه عقیده وه د هغې عقیدې دې پاته موږ ولاړ د لمرګه پورې انشاءالله ورته ولاړ وي چې د چا د هغه پر عقیده کې په یوه جزئیه باندې اعتراض و میدان ته دې راسې د الله په فضل سره په کتاب باندې د الله په دین باندې به د هغې د عقیدې اثبات ورته کوو هغه موږ ته پاکه صافه عقیده راوړي نور چې هر څه عقیدې د هغه خلاف په دې زمانه کې بس هغه د ګمراهي عقیدې دي د هغه خلاف په دې زمانه کې بس هغه د ګمراهي عقیدې دي ورسوي په هغه ورځ باندې به زموږ ژبې را پرې کوي زه ټول ته اختیار در کوم که چا یو کار په موږ پسې د بریلویانو په ثبوت ورسوي او که بریلویت دغه یي چې د زموږ د مشرانو لار ده چې زما د پلار و ستا د پلار و زما نیکه و ستا نیکه کم کار کوي ما درته ویل تاسو جد شهیدان کوم که یو دلیل په ما پسې چا راوړي چې دا د بریلویانو سره یا ملګری یا ورسره دی یا یو ګټه یا تاوان ورته رسولی دي بریلویانو دلته یو کومک رسولی دي که یو دلیل چا راوړي زما اختیار سپي ژبه رسوي مګر څوک یې نشي راوړلی بریلویت د بریلویانو دي ثابت کړي که چا ثابت کړي په هغه ورځ موږ ژبه را پرې کړي تاسو دا جلسې ته وګورئ په کومه جلسه کې دی او کمال قادري ولاړ دی دا کمال قادري خو معلومه بریلوی دی او پاتې سلو دی چې کم دی دی لږ په دا بریلویت شرمیږي نو دا جلسه کې تاسو وګوره کومې جنډې چې ولاړې دي او کومې نارې لیکل سوي دي او الصلاة والسلام علیک یا رسول الله او یا رسول الله نارې دلته ویل کېږي او دلته مناظر اهل سنت والجماعت لیکل سوي دي دا ټول دلالت کوي پر دې باندې دا سړی بریلوی دی که دغه شان له بریلویت نه وي نو بیا خو ګسه بریلویت په دنیا کې شته لا نه ورسوي په هغه ورځ باندې به زموږ ژبې را پرې کوي زه ټول ته اختیار در کوم که چا یو کار په موږ پسې د بریلویانو په ثبوت ورسوي او که بریلویت دغه یي چې د زموږ د مشرانو لار ده چې زما د پلار و ستا د پلار و زما نیکه و ستا نیکه کم کار کوي